أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليهن اس گناہ نشته پدی باندې کا خلوت کې ملاویږي پی ابائهن د خپل پلرونو سره ولا ابنائهن د زامنو سره ولا اخوانهن درونو سره ولا ابناء اخوانهن درویرونو سره ولا ابناء اخواتهن دو خریونو سره ولا نسائهن او د زنانو سره ولا ما ملكت ايمانهن او د خپل وینځو سره واتقین الله خو دیریږي د الله نه ان الله كان على كل شيء شهيدا بشک الله په هر یو سیز باندې حاضر دی گواه دی ان الله وملائکته يصلون على النبي بشک الله فرشتي دعا و سلام لیگی پا پیغمبر باندی یا ایوها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اے مومنانو تاسو هم پیغمبر باندی درود و سلام الیگے ان الذین یؤذون اللہ ورسوله بشک هاغا کسان چی تکلیف رسی اللہ و داغ رسول تلعنهم اللہ فی الدنیا اللہ فی لعنت ویلدے بیزت دنیا کی والآخرت او پا آخرت کی هم وأعد لهم عذابا مهینا تیار شوی دی پارا عذاب د ذلت والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبوا او هاغه کسان چې تکلیف رسی مؤمنانو او خزوتا بغیر د هاغه سیز نه چې کړي فقد احتملوا نو دی بار ک پزان باندې بهتانن الزام و اسم مبینا او گناهکارا اوس یو حکم منګه په سورې نور کې ویلو چې پای کې الله پاک دا ذکر کړیو چېرې د چا نه پرده نشته نو د هغه حکم او د دې حکم ترمنځ یو وړه غونته نقطه ده د سورې نور او د سورې احزاب ځکه چې دلته الله پاک 15 محرمات ذکر کړه او هلته کې الله ډېر ذکر کړي دي نو د هغه ذکر نه مقصد چې کوم دی هغه کور ته راتلي دي چېرې د هغې په مخ کې دا تګ راتګ کولی شي د کمرې نه بار په صحن کې چې کله دغه کسان موجودي د سورې نور کې هغه کسان ذکر دي چې په دغه صحن کې دا تګ راتګ کولی شي دا بار تیرا وتی شي بغیر د مخ پټولو نه بغیر د پردې کولو نه پرده موږ مخ پټولو ته وایو او دلته کې دا خلوت دی د خلوت نه مقصد څه دی کمرې ته راغوښتل دي چې دا کمره کې ناست دی او یو کس دننه راشي نو چې کمرې ته دننه یو کس راځي او دا ناست دی یوازې نو خو هغه به ډېر خپلي که نه نو الله پاک وایي هغه ډېر خپل د دې څوک دي لا جناح علیهن فی آبائهن دا کمره کې دننه ناسته ده دا زنانه او د دې پلار بی اجازته راځي بلکل را دي شي هغه ته څه ممانعت نشته ولا ابنائهن زامن راځي ایس دغه نشته مسله نشته ولا اخوانهن رونه راځي خیر دی ولا ابناء اخوانهن ویرونه خیر دی ولا ابناء اخواتهن خریونه راځي خیر دی نسائهن زنانه مسلمانان راځي خیر دی ولا ما ملکت ایمانهن وینځي راځي نو خیر دی واتقین الله خو پرهیزګاریو کې ور د الله نه ویریږي په داسې پوزیشن کې نه په هغې کې شیطان هغه لاس وي او په هغې کې د شیطان کار کیږي اوس په دې کې یو دوه داسې رشتې دي چې ذکر نه شوې یو دوه رشتې پکې ذکر نه شوې تر پکې ذکر نه شي دلته کې چې ترې م راتلی شي او ماما پکې هم ذکر نه شو چې ماما یې راتلی شي تر او ماما دواړه د خلوت د حکم نه بار شو ورواره او خورایي راتلی شي خو تر او ماما د دې زنانه هغه کمرې ته هغه وخت چې راتلی چې کله دا یوازې اوس په دې کې څه پوینټ دی دې کې څه وجه ده نو په دې کې مفسرین د ټولو او بیا خاص کر امام مجاهد چې هغه د تفسیر یو لوی عالم دی د ابن عباس رضی الله تعالی عنه شاګرد دی او امام رازی صاحب هغې وایي د دې وجه دا ده چې دا تره او دا ماما به یې خپلو زامنو ته د دې په باره کې خبرې کوي چې دا وویني د دې صفات به ورته بیانوي هسې نه چې کیني
چې خدا سره و خدا و خدا سره و خدا سره او د هغې په وجه باندې مسله جوړه شي. نو په دې وجه باندې یو ذهن کې خدا خبره ستاسو شته که نه چې دا یوازې چې کوم دی نو حکم دا د واده کړو نه دی، دا خو د بې واده هم دی. دغه چې کوم دی نو رویره ناسته ده په کمره کې او ترې راننوتو، ترې راغی نو د تره په راتلو پابندي نشته، خو دین وایي دا تره دې هم نه راځي. ولې؟ د دې تره به زامني او د هغه زامنو سره خو د دې نکاح جایز ده دې رویرې. نو دا به هغه خپلو زامنو ته دی به هغه خپلو زامنو ته د دې په باره کې خبرې کوي، صفات به ورته بیانوي، د هغوی به پکې دلچسپي پیدا کړي. نو اسلام دا هم نه غواړي چې ته د یو نامحرم د نامحرمې سره د زړه هغه لګاو پیدا کړي چې ستا خو زوی دی، ته ورته وایې یاره چې کوم دی نو دا چې زما هغه رویره ده یاره خو داسې ده او داسې ده او فرهیزګاره ده او داسې ده او ښکلې ده او دا ده. اسلام وایي نه، دا جایز نه دی. په دې وجه باندې ترې دلته ذکر نه کو. او ماما هم دغه شانتې ده، ماما به یې خپل زوی ته وایي چې یاره زما دا خورزه ده، قابله ده، لایقه ده، داره داره دغه خورهي په زړه کې به یې د دې خورزې په باره کې څه یو وسوسه پیدا کړي. نه اسلام په دې وجه باندې په یوازیوالي کې د تره او د ماما په راتلو پابندي ولګول، نو په دې کې بیا لیور ته نه په سر کې ووتو. او زمونږ ته به چې کوم دی نو یو خبره ښکلې غونته کړي عبدالرازق شیخ صاحب کوله، وی به الله دې وبخي، وی به دا لیور یا دیور نه مقصد دا دی د ور نه بار دی. دته لیور او دیور په دې وجه باندې وایي چې دی به د ور نه باري، دی به دننه نه راځي. ځکه چې پیغمبر علیهم الصلاة والسلام نه کله صحابو ته تپوس وکړو حضور دا ولي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته د دې مثال خو د ظاهرو دی. د بار بنده خو بله ډېر چاپېره ګوري او ډېر زیات چې کوم دی نو ځان به غونډوي را غونډوي او سوکې به کوي، او دته خو د سوکې ضرورت نشته. نو د ده نه خو به لازمن فرده کوي او دا خو ډېر خطرناک دی. نو الله پاک چې کوم دی نو دلته مسلمانانو ته دا ذکر وکړو چې ګورې دا فرده اهم څیز دی. نږدې رشتو په منځ کې پرده پکار ده. نو لرې رشته او بیا داسې چې اړوستا ورسره رشته نه او وایي چې مونږ بېګا خبره وکړه ته خپل نه ستر کې او د خپل کلیوال نه ستر کې، او چې کله په پلین کوچ کې او په بس کې کښېني بس ته به یاره اوس خو مې دلته کې څوک نه پېژني، بس اړو دغه ته نه کې بیا ته نه هغه وخت کې اړو فرده نه کې. نو دا د ټولو نه لویه ګناه ده. الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ولا نسائهن، په دې نسائهن کې مونږ مخکې نه خبره کړې ده، نن پکې دومره ضرورت نشته. د دې نه مقصد چې کوم دی نو مسلمانان فرهیزګاره زنانه دي. هغه زنانه چې هغه فرهیزګاره نه وي، فاسقه فاجره وي، او فاسقه فاجره نه مقصد دا دی چې چا نه حیا پرده نه کوي، هغه به هم کور ته نه راپرېږدي. هغه زنانه چې غیر مسلم وي هغه به هم کور ته نه راپرېږدي. نو په دې وجه باندې موږ د خپلو شیخانو وي دا چې خیر غواړي او تا کره راځي دا به کور ته نه راپرېږدي، دا به د ګیټ نه بهر ودرې چې هلته ودرېږه لکه د سړو په شانتې. ځکه چې دا خو کور په کور باندې پرېږدي د سترګو نه حیا تلي. نو دا چې دې کور کې څوک وویني نو دا به بیا بل ځای کې نور نارینه به د هغې په باره کې ذکر کوي. او اسلام دا نه خوښوي چې یو معمولي غونته کې چې کوم دی نو هغه اشاره ملو شي تا ته د ګناه کولو. تا هر طرف نه اسلام چې دی هغه تا پر امن ساتل غواړي. ولا ما ملکت ایمانکم، دي غلامان پکې نشته. غلام د هغه دننه تله نشته. هغه چې کوم دی نو په دې کې د پیغمبر علیهم الصلاة والسلام په صحابو کې داسې غلامانو چې پخوا غلامان به چې کوم دی نو اب ډېر قابلان خلک وو، ځکه چې غلام خو پیشي غلام نه آزاد سړی به خو بس چا به په څه طریقه باندې چې کوم دی نو اغوستی او خرڅ کړی به. نو په هغې کې به هغې داسې صحابه وو چې د هغې ټول روزګار به غلامانو چلو او هغوی به ډارې کور ته راتله چې دا حکم راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي بس دی منه شو. دې وجې هغې ته ډېره زیاته مشکلات جوړ شو، هغوی خپل غلامان خرڅ کړه چې مونږ خو دې د دې لپاره ساتلي وو چې د سره زمونږ ټول روزګار دی، د زمونږ د کور نه پرده نشته. چا به ورته ووایي دا زما زنانه چې کوم دی نو وړوکې لوی کړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې رشته یې ورسره نشته نو که وړوکې لوی کړی دی که لوی اوس دی د نه ستر راغی. الله پاک وایي فرهیزګاري اختیار کې خپل دنیایي مفادو ته مه ګورئ. الله چې کومه اصلاح کوي په هغه اصلاح باندې عمل وکړئ. ان الله کان علی کل شیء شهید، الله په هر یو څیز ګواه دی، حاضر دی. الله ته ستا معلوم دی او الله ته ستا زړه معلوم دی. ان الله وملائکته یصلون علی النبی، بېشکه الله او فرشتې د هغه یصلون درود و سلام وایي.
چې کوم دی صلات دا مونږ عام طور باندې د دې خپلې پنځه معنی دي مونږ یې په درې معنو باندې ویلو یو د دې معنی ده دعا یو د دې معنی ده رحمت او درېمه د دې معنی ده سلام مشهوره معنی خو هسې مونځ دی نو دا دلته کې چې دی د الله او د فرشتو له طرف نه دا په پیغمبر علیه السلام باندې رحمت دی او الله وی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما اے مؤمنانو تاسو په صلوات و سلام وکړئ نو مؤمنانو ته طرف د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دعا ده ځکه چې صحابه ویلي حضور مونږ خو د سلام طریقه زده کړې ده خو د صلات طریقه مونږ ته وښیه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی دا دعا کولی چې تاسو د خپل پیغمبر ته دعاګانې کوئ د څه د یو رسم نه د رسمونه مات کړو تاسو ته څومره اسانۍ راوستې لاول نه خو پکې د نکاح هغه رسم و د خولې بللی شوي معتبرنا چې ورته وي د هغه زوی هغه ناکاره رسم د ختم کو چې پردی روره پردی وینه هغه ستا په خوله باندې ستا خپله نشي جوړېدی خپله هغه ده چې ستا د خپل بدن وینئ بس دا نور رسم دی نو د رسمونه ختم کړو د ذمواران ختم کړو د نازولی ختم کړو د ټول خلکو الله طرف ته متوجه که د الله په ذات کې شراکت ختم کړو ستاسو عقیدې صفا کړه تاسو د ده لپاره دعا وغواړئ چې الله پاک ولې د دې ډېرې ډېرې بدلي ورکړي ان الذین بېشکه هغه کسان یؤذون الله ورسوله چې هغوی تکلیف رسوي الله او رسول د هغه ته او تکلیف څنګه رسوي د پیغمبر د ښکاره پیغام نه باوجود هغوی الله سره شراکتدار جوړوي الله سره په صفاتو کې په ذات کې هغوی نازولي پیدا کړي دي هغوی ذمواران پیدا کړي دي او د هغوی دا عقیده ده چې دوی د الله پاک سره په دې کې شراکت ساتي نو الله وی لعنهم الله فی الدنیا دی د دې دپاره دنیا کې لعنت دی چې یو داسې مالک یو داسې ذات چې د هغه مثل هم نشته او دی هغه لره چې کوم دی نو نور ذمواران او نازولي پیدا کړي دي او دی وی ودرېږه د ده نه سوال کوم او د هغه نه سوال کوم او دی به مې په کار راشي او هغه به مې په کار راشي نو الله وی په دې باندې لعنت دی په دنیا کې هم والآخرت او په آخرت کې هم لعنت یعنی واعد لهم عذابا مهینا تیار شوی دی د دغې خلکو دپاره الله په ذات کې شریکانان جوړوي د پیغمبر خبره نه مني عذاب د ذلت سپکونکي والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا او هغه کسان هغه منافقان هغه مشرکان چې هغوی د مسلمانانو سړو او مسلمانانو ښځو عزت باندې حمله کوي بغیر ما اکتسبوا بغیر د هغه عمل نه چې هغوی کړي هغوی یو کار کړی نه دی او دې په الزام لګوي دی وایي دا غل دی دا ډاکو دی دا زناکار دی دا داسې دی دا داسې دی دا پلانکې دی دا ډینګرې دی هغوی ته د سره پته ني نو فقد احتملوا بهتانا د یو ګناه خو د الزام واغسته یو دروغجن خو دی چې د الزام ګناه واغسته او په الزام کې چې کله د پیغمبر علیه السلام په بیبي باندې الزام ولګه د عایشه بیبي باندې نو په هغې باندې حد قذف جاري شو او حد قذف اتیا دوري دي او د هغې تر څو پورې د خپلې ګناه نه توبه نه ده ایستې تر هغې پورې د هغې گواهي نه قبلېږي الله ویوې دا ګناه واغسته و اسما مبینه او بل ښکاره ګناه مخالفت د دین نه واغسته نو ده په یو ساعت کې دوه ګناه وکړو چې دی د یو مسلې نه خبر نه دی او یو کس ورته ووایي دا پلانکې داسې دی دی بل ته وایي هلکه پلانکې خو داسې دی هلکه پلانکې دا چل کړی دی هلکه پلانکې خو دا چل کړی دی دی معلوماتو نه کي دا او داسې خبره وکړي نو د دوه ګناه وکړو هم د الزام ولګو نو حد قذف فیم جاري کېږي چې دلته پې جاري نه شي الله پاک په آخرت کې جاري کېږي د دنیا دا خو لږه سزا ده د آخرت هغه ختمېدو نه ده په دنیا کې چې چا سزا ته غاړه کېښوده خو ډېر خوشقسمته دی چې ګناه ترې نه کمه شوه چې آخرت چاته پاتې شي هغه ډېره ګرانه شوه او بل و اسما مبینه د ښکاره ګناه وکړه ده ته الله ده ته وایي تر څو چې دې پوره تحقیق نه کړي تر هغې پورې رایې مه قایمه وه او پیغمبر ورته وایي لیس الخبر کالمعاینه د سترګو لیدل په شان د غوږونو د اورېدلو نه دي او د سترګه باندې نه دي لیدلی او په غوږونو اورېدلې خبره یې وکړه نو دی د ټولو نه لویه ګناه وکړه او دا په ګناه کبیره کې راځي او د دې سزا د آخرت ته پاتې شوه بسم الله الرحمن الرحیم